दाना ला इज्तिमा द हजरत हाजी मोहम्मद अमीन सेब रहमहुल्लाह पयाद के आगा सालाना इज्तिमा दा चिदा काल पकाल द जिहाद अजीम मरकज के मुसलमानान तो द खैर फलाह रसूल द पारा मोहतरम साहिबजादा से दे इनेकाद कई अजीजानो ददे मजलिस और द महफल हासिल और ददे मजलिस तकाजा दाना च हजरत हाजी सेब रहमहुल्लाह और देग पीर मुर्शिद हजरत हाजी साहब तुरुंगज़ई रहमहुल्लाह द कमीशन और प्रोग्राम अलंबरदारानू और पखपल ज़ल बाने द कुम किरदार मुजाहरा करे वा द आग किरदार तस्करौशी और दे बुजुर्गान अकीदत मंदता दे हजरत हाजी साहब रहमहुल्लाह मुजाहिदाना मुत्तकियाना किरदार बतौर उसवा नमूना उड़ानशी और दावी पगारा उपजिमा दा खबर और वाचोलशी चिद हजरत हाजी साहब तुरुंगज़ई और हाजी मोहम्मद अमीन रहमहुल्लाह सुम्र तारीफ और सताइशुशी सुम्र मदह और कसाइद बयान सी दाद दे महफल तकाजा न दा बल्कि चिद आगा किरदार जिक्रुशी चिकुम किरदार द हाजी साहब रहमहुल्लाह ना वलियो बुजुर्ग जोड़ करे हो और द कम किरदार पासास द वफात नरुस्तो हम हजरत हाजी साहब रहमहुल्लाह अगद खल्क द ज़हन व फिक्र द सहन न वतल न दे ज़का अजीजानो तास त मालूम दा च दियो सड़ी प्लार मड़शी मोर मड़शी जुए मड़शी रोर मड़शी सौरजी यादई और ब्या दाग तस्करा दानस्यम मनसिया हेरती रो गर्दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि द वफात वक्त दयो बंदर दे ताल्लुकदार भी यो द मालो मनाल और द्वेम द आलो गयाल और द्रेम द किरदार आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि वफात के दूसरा मुत्तसिल दद माल मनाल सरा दद ताल्लुक और राबिता खत्मशी और आग माल दाद वारिसान इस्तेहकाक व हक गर्दी और दद अहल व गयाल दाजियात नजियात दद लाश मकबरे तो रसई पेबान खावरे वरवाड़ई सलसल रजी ताजियत उशी सशपगतम यास्ती यादगिरन उशी और ब्यादासी कान लम यकुल मिन कबलो लकच दे चरत दुनिया के मौजूद ही नो अवता से उगोरई चिदयो बंदा देर अजीज और प्यावरे बचे अगबाने वफात राशि प्लार पे हम खावरे वाड़ई आगा मोर्चे पे बांधी बुरा शिविदा अगम तिला ताल्लुकशी और रिवायत के राजी
د یو بوډای زوی وفاتو، هغه مقبره سره خواته ځان له خیمه ولګوله، سمیاش دو میاشتې تیرې کړې چې کله څه شی په لاس ورنغی، خیمه راولړوله، واپس را روانه شوه. یو غایبانه आवाज واورېدو چې هل وجدوا ما فقدوا، دی بوډای نه چې څه شی روک شوی و هغه اوموندو. جواب راغی بل یئسوا فانقلبوا، نه نا امید شو، څه شی ورته په لاس را نغی، خیمه ولړوله، واپس روانه شوه. نو عزیزانو، پلار هیر شي، زوی هیر شي، رور هیر شي، دوست هیر شي، خو حاجی محمد امین لا ولې هیر نه دی، حاجی صاحب ترنګزی لا ولې هیر نه دی. دا اکابرین د ملت او حمایتین د دین دا د مرګ نه په سلګونو کال وروسته د امت د افرادو په دل او دماغ باندې ولې حکمرانی کوي. نو ته به دې نتیجې ته رسې چې دا هغه کردار دی چې کوم کردار دا غنصري بدن د مړېدو نه بعد هغه معنوي انسان مړېدو له نه ورکوي. او یو صاحب فرمایي چې هرگز نمیردا که دلش زنده شد باش، سب تست بر جرید عالم دوام ما. د چا زړه، د چا دل و دماغ چې دا د کردار پر رڼا روښانه شوي او هغه ځان انساني دنیا ته بطور ماډل نمونه اسوه ښودلی، هغه په دې غنصري مرګ باندې مړېږي نه. او همدغه شی قرآن کریم کې الله تعالی فرمایو چې بل احیاء ولکن لا تشعرون. خو دې خبرې باندې دل ګردې والا دوستان پوهیږي، ارباب فکر و نظر پوهیږي، اهل دانش پوهیږي، هر کې همه او هر کې توضیح تا دا په دې خبره باندې داغه عقل و فهم کار نه کوي. نو ان شاء الله زتاست دا شی دا په ګوته کوم چې د حضرت حاجی صاحب یا د هغه د اسلافو څه کردارو چې هغه یې ژوندي ساتلی دي او د اخلافو څه کردار پکار دی چې دی په دې خپل تعلق او رابطه کې رښتونی ثابت شي. تاسو وی خوې کنه وی خوې ماشاء الله کافی وخت پورې د علماء بیانات مو اوریدل او بالخصوص د حضرت مولانا حسن جان صاحب ډېر علمي بیان چې عام فهم لهجه کې د عقیدې د اصلاح په اساس ما ورته د زړه زړه کې دعاګانې کولې چې الله تعالی دې ورته عظیم اجر ورکړي. تاسو ته د دین په اساس باندې بنیادی خبره وکړه او د حب نبوي د هغې تقاضې درته وښودلې. ځکه عزیزه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تطروني کما اطرعت اليهود والنصارى. ما به د محبت میدان کې داسې انداز ته نه رسوي لکه یهودو چې حضرت عزیر ورسو او نصارا او حضرت عیسی علیه السلام ورسو. او عزیزانو زمونږ سنا پوه دوستان داسې هم وي چې هغوی د دین د فرایضو سره او د واجباتو سره د ادایګۍ تعلق نه ساتي خو بزام خیش غشاق رسول جوړي او که تپوس کې نو جواب درکوي چې اسی نو حضور دې دیوانه ہیں مونږ د رسول پاک لیونیو. نو ما یو ملګری ته وې پنجاب کې ما ګلابا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام راغې نو هغه دیوانه فرزانگان کړ، لیونی عقل من کړ، ساربانان رهبران جوړ کړ او ته لګیاي د هغه رهبرۍ د درس نه بعد خلک بیا دیوانګۍ طرف ته راکاږي. ما ورته وې چې بیا د تا مقابله کې د پنډت هریچن اختر خبره دا ډیره وزندار ده. پنډت هریچن اختر
دا د هندوانو مولا دی، د هندوانو بامبن دی، د هندوانو برهمن دی. هغه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په تعریف او توصیف کې خبره کوي کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اگر خلق چې څوک په خپل پرای هدایت نو د ځان او رکو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام راغه او هغه خلق نه صرف دا چې پرای هدایت ولګول بلکې هغوی نه د انسانیت رهبران او رهنمایان جوړ کړ. سیدنا حضرت عمر طول وای رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې د مکه معظمه یو چراغا کې په یو مرغا کې په یو رک کې د سارو د سرولو ځای کې ولاړ دی او ځان سره خطاب کوي. عمر یا هغه زمانہ وا چې تا به دې چراغا ته ګډې راوستي او چې ما خام بلاړې نو پلار دی او رور دی زید ابن الخطاب تا ته به تانې در کولې ذلیلولې به چې عمره ته ډېر بېکاره ګډبی، ته ډېر ناکام شپنکې په ګډو سرولو نه پوهېږي، دا ګډې دې وږې راوستي دي. او یا چې کله د رسول پاک صلی الله علیه وسلم توق غلامی دا د خپل غاړې ته واچو او د پیغمبر کردار دا د ځان دپاره لایحه اوس وجونه کړه، نو اوس ته د 2 لاکه 450,000 مربع میله یو داسې عجیب حکمران چې څوک ستا د حکومت باب کې شکوا او شکایت نه کوي، حتی چې غیر مسلمم چا باندې چې ته انتهایی سخت گیری. روایت کې راځي تاسو وی خوې کنه وی خوې عزیزانو د حاجی صاحب رحمت الله علیه او د حاجی صاحب ترنګزی قسم په خدای دا دیوالونه نلم زبانه حال سره گویا دي ښه، دا غټ غټ دیوالونه چې ویني او ماشاءالله ورسره جماعت تعمیر شروع دی، الله دې په خیر باندې تکمیل ته ورسي. خو عزیزانو قسم په خدای چې کم عظمت په دې لاړو کې دی شاید چې بلکې پیدا شي دا لاړی او دا لرګي دا چت او دا دیوالونه ننم زبانه حال سره تا ته دعوت درکوي چې کته د حاجی صاحب ترنګزی نام لیوای کده حاجی محمد امین نام لیوای بیا به ته لګیای جبر استبداد سره به ټکر اخلي، د استعمار او د سامراج په سترګو کې بسترګې اچي او د جابر سلطان گریوان کې ستا لاس په پروت وي. عزیزانو حاجی صاحب ترنګزی رحمه الله داغه کردار دا تاسو په کتابو کې او د خپل اسلافو نه اورېدل دي. او حاجی صاحب محمد امین رحمه الله چې د پیر او مرشد هغه مجاهد تربیه یافته مویدو چې زه دا وایم چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خصال په ذات د ابوبکر کې منعکس شوی. د حاجی صاحب ترنګزی مجاهدانه کردار دا د حاجی صاحب محمد امین رحمه الله د زړه په صاف او شفاف سینه کې منعکس شوی. کداغه پیر او مرشد د انګریز خلاف جدوجہد کړی دی، نو حاجی صاحب محمد امین رحمه الله د انګریز د تلو نه بعد د انګریز د پرکټیانو سترګو کې سترګې اچولې دي او د پاکستان د جابر حکمران مرزا سکندر گریبان ته لاس اچولې دی. ورسره سبله جګړه نه وه سوای د دینا چې نظام دی د الله په ځمکه، نو نظام به د چا ویږي؟ اسې د دې ځای تقاضا دا نه ده. ما او تاسو ته وویل چې دا درو دیوار نن هم لګیا دي، دا درو دیوار نن هم لګیا دي، دا گواهی ورکوي د جهاد او د مجاهدې. نو ستاسو آواز او جواب هم کم از کم مجاهدانه پکار دی چې نظام به د خدای په ځمکه د چا وي؟ دا الله. او عزیزانو دا کردار الله تعالی بعضی علماء او صوفیاء ته نصیب کوي. ما ته یو مشر خبره وکړه، دا زمونږ د دې کوټې مونږ د صوبای کې یو کړی دی کوټه، او هغه کوټه کې یو بزرګ عالم تیرو، دا هغه اولاد د صاحبزادگان صاحبان، او په هغه صاحبزادگانو کې یو صاحبو د صوبې سرحد گورنرو. اوسم د باباجي صاحب جماعت کې هغه سړی محو خواب دی
گورنر صاحب جماعت ورته وای یا د باباجي صاحب جماعت ورته وای. ما ته وی گورنر صاحب په سرکاري دوره د دې بر علاقې نه را روانو د ملکن طرفنا، او حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمه الله د خپل سو عقیدتمند سره په دې سړک باندې پیدل ورتلو. گورنر صاحب چې را ورسید فورن موټر ودرو، حاجی صاحب تراغه سلام وکړ. د گورنر صاحب داغه په سر باندې به انګریزي هیټ پروتو. حاجی محمد امین صاحب د خپل یو مرید او د متعلق پټکې واغستو، داغه د سر نه هیټ لري کو او هغه پټکې ورته په سر کې خودو. وی گورنر صاحب ته مسلمان او د مسلمانانو بادشاہ د تا سر باندې د انګریز ټوپه خون نه کوي، د مسلمان پټکې تا لپاره ډیر زیبا دی. اوس ګلابا ما او تا سپای سره د تانه سپای سره په دې انداز خبره کول شو او لګیایو چې د حاجی صاحب مریدان یو، لګیایو د حاجی صاحب الله تعالی دې مونږ کې مریدان تاسو ټول امين وای. هغه یو خان صاحب هغه زما کلی کې بسوک مولا کیږي نه، یو سره چرته پټ پټه هغه لاړو او حصول علم وکړ، سند واغستو، دستار فضیلت وتړو. چا خان صاحب ته وی خان صاحب تا وی سوک به مولا کیږي نه، یو سره راغله دی لوی امامه والده، یو دوګه سند ور سره دی، هغه فارغ او فارغ التحصیل دی. خان صاحب ورته تاسو ورشي ډیرا ولې مولا بني. دوی راغله ورپسې ورته وی الکا خان دې غواړي خو دلته په پته پوي چې په خپل مولای دې یقین شته کنه اسی وخت تیر کړی خون غوندې وي جمعهتون کې وخت ځای کو. هغه ورته نه مړه اوس را تلخیص اوره ټول را تر په یاد دي، کپا کافرانه تحریر الی یاده ټول را تر په یاد دي، کسمټ را باندې یاده ټول را تر په یاد دي، د غفور نکتی را ته یاد دي، د مولا عبدالحکیم حاشی را ته یاد دي. دی به ما باندې اخر څه سوال کوي؟ مړه ورته وی خان دی غواړي. نو خدای ذوالجلال دې رحم وکي، ما غوندې بے ضمیر مولا هغه په چې خان دعوت راشي نو دی خدا څه شي کوم لنګ چې میلو ورکی بس ځان خیس طریقو اساس پریم ری ځان باندې اوال او خان صاحب لرا روان شو. او چې خان لراغه عزیزا هغه خان یو باټکړی تور ځان سره خواته خو دی ورته ها مولوی صاحب رااله ویجی اور عالم وی څنګه کوم ځای سبق وی وی فلانی ځای فلانی ځای فلانی ځای دوره حدیث ته چرته وکړه وی فلانی ځای. مړه خان هیبت سره هغه توري تلاش کو او مولوی صاحب ته وی پرون ترجمات کوي چې خدای یو دی نه چې قسم دې کما ویلی نه می دی ویلی. خان ورته ما تاسو ته ویلو چې نه د مولا شوی، د مولا توپ تقاضا ده چې دې فورن دې خبره سرزما گریوان ته پروته وي چې خستاله د خدای یووالي کې شک دی پانسی دې کوم خپې دې کوم صادر نه وباسه. نو حاجی محمد امین رحمه الله پیرو حاجی محمد امین مرشدو خو هغه راهب نو کم راهب چې د دین په لمنه باندې بدنما دا جوړیږي. دا حاجی صاحب کردار دا یو سلند کردار دی او نن مونږ دلته د تجدید حزم د پار راغلی یو چې د حاجی صاحب او داغه د پیر او مرشد او داوی د اسلاف کم کردارو هغه کردار دا به مړې دول نه ورکو. او عزیزانو دا یو سلسله د مسلسل را روانه ده. تاسو وی خوې کنه دا سنا تاسو وی خوې او خبره باندې پويږي هم نازیزانو دا دین یو سلسله ده یو لړۍ در روانه ده. حضرت آدم علیه السلام نو اخلي د انبیاء تر اخر سره صحابه کرام ائمه مجتهدین اسلاف کرام ائمه مجتهدین اولیاء کرام علماء امت دا یو سلسله ده تا قیامت پر روانه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا تزال طائفه من امتی قائمه بالحق. زما امت کې یو ډله به همیشه داسي وي چې هغه به حق باندې ټینګ ولاړی. په حق باندې به لکتیز وای په حق باندې به ټینګ ولاړی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. د نیکو طرف ته خلکو له دعوت ورکي او د بدو او نارواو نه به منکي. که حاجی محمد امین صاحب رحمه الله یو جانب ته امت له دعوت ورکو کلی په کلی بګرځیدو چې دوستانو دین کوي دوستانو دین طرف تراشي. نو بل جانب ته چې کوم ځای حاجی صاحب رحمت الله علیه ته پته لګیدل دا چې د پیښور بازار کې د معصوم زنانو
د عصمتونو سودا کیږي. نو حاجی صاحب محمد امین رحمه الله خپل ملګری ځان سره اغستی دي او د هغه مسلمانو زنانو د هغه عصمت او عزت محفوظ کړی دی. نازیزانو عرض میں کوله تاسو خدمت کې چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا ډله دا به امر کوي د نیکۍ او منکۍ به خلق د بداینا ولا يخافون في الله لومة لائم. د الله د دل باب کې دای سره به دا فکر نه چې دا کاکا به ملامت کی دی به مخالفت کی دی به مقابله تراشي. ځکه عزیزا ته چې کله خبره کې د الله د پاره بیا د فلا او فلا د هغه تاسو سره څه تعلق لري. مولانا عبدالرحمن جامی رحمه الله هغه یو شعر وایي فرمای چې بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دریرا فلا ابن فلا چیزیں نیست. مولانا عبدالرحمن جامی فرمای بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی د عشق بندشا ځان نه عاشق جوړ کا د نسب اعتبار دا یکا یک کټ کا. عزیزا نن ما ہوتا ځان پیجنو په فلانی خیل او فلانی خیل باندې حاجی محمد امین دا خلق د سلیمان خیل او په خان نه پیجنی دا د دین په یو عالم او په مرشد او پیر باندې پیجنی. بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دریرا فلا ابن فلا چیزیں نیست. او عزیزا د خیل د نسب د قبیله او د قومیت په حواله کزان معرفی کې نو سوره به معرفی کې کلک بردا سلسله ور اورسه نو وبګوري چې چرته به رشتہ هندو سره لګیدلی چرته به رشتہ مخبل خبره ته پرې دوی چرته به رشتہ هندو سره لګیدلی چرته به رشتہ سکھ سره لګیدلی. اوس کته ځان د پاره د افتخار ذریعہ ګرځي خو هغه دینی سلسله به اغازای کې ډسکنیکټ شو اغازای کې لاړه منقطع شو. او عزیز نن د تا په وطن کې قبایلی تعصبات قومي تعصبات علاقائی تعصبات ریجنل ډسپیوټس دا د حد ته رسیدلي دي چې د یوې کلمې مسلمانان رونه هغوی د یو بل وینا صرف په دې تویي چې یو پرتوګه چوله دی او بل لنګ واله دی یو پرتوګه چوله دی بل پاجامه چوله دی یو کرتا چوله دی او بل ساده قمیص اچوله دی. حالانکه کلمه دواړه دغه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او عزیزانو ما طرف ته وګورئ حدیث کې راځي غزوه بنی مستلق کې یو انصاری صحابي او یو مهاجر صحابي دا دواړه د کوی نه اوبر اړه کوي او د کوی اوبو باندې یو بل سره لګه تلخی پیدا شو. د دې یو صحابي نه غیر اختیاري طور دا لاس بل صحابي طرف ته ورچت شو او هغه ناره ولګوله یا للانصار او د مدینه انصارو زما ملاتړ او ملګرتیا ته راجم شي. اوس کله چې د مهاجرو قتل چې دا خوست د قام خلق هغه برا غونډيږي پته نشته زما به صح حشر وي ناغه یو ناره ولګوله یا للمهاجرین او د مکه مهاجرینو او زما د قام افرادو زما حمایت او تعاون او نصرت لرا شي. د جانب الانصار هغه لول راغستی دي د جانب نه مهاجرین هغه کو تکونه راغستی دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فوراً خطرات بام کړ د معاملې نزاکت محسوس کو او راغ میس کې ودرېدو او یو جمله اویلا ما هذه الاصوات والدعات اصوات الجاهلیه دا د جاهلیت ناری او د فلانی قوم خلقا او د فلانی خیل خلقا. نبی کریم علیہ السلام فرمایل زه خو چې تاسو ته راغلی نو عام انسانیت ته ما دعوت ورکړې په یا ایها الناس چې او د انسان اولاده او خپل مرګرو ته ما دعوت ورکړې چې یا ایها الذین آمنو او ایماندارو د ایمان حاملانو د ایمان مالکانو. عزیزانو ما طرف تلک متوجه د حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه د مشن تقاضا ادا ده چې دا زه تا ته کوم خبره کوم ښه ځکه ما حاجی صاحب کتل نه دی د حاجی صاحب خبره مې اورېدلې ده د خپل پلار نه د خپل نیکنه د نور مشرانو نه د حاجی صاحب د متعلقینو نه او د حاجی صاحب فرشتہ په سلسله په واسطه په تعلق او په هغه مسلسل لړۍ واقفم چې کومه لړۍ د حاجی محمد امین روانه ده او د هغه انبیاء پورې رسیږي. ځکه عزیزه کوم ځای چې دین کې د سند اعتبار ختم شو لولا الاسناد لقال من قال ما قال کدار اسناد
او د نیریشن چین، انګریزي کې ورته وایي نیریشن چین، د سلسله هغه زنجیر کدا د منځ ختم کې بیا خو هر یو سړی برا پاسي او د دین باب کې چې څه دا هغه خوخه ده هغه بلګیا یو کوي با دین پورې به پیوندونه لګي او تا ته بداوي چې دا خبره هم د دین سره متعلق ده. موږ ورته ګلابا قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دا د دین خبره ده، د دین ماخذ معلوم دي. پریلیمنری سورسز اف اسلامک لا او سیکنڈری سورسز اف اسلامک لا، ما په خیال تاسو په دې خبره نه پوهیږئ ښه. ابتدائی ماخذ، بنیادی ماخذ د شریعت اسلامی او ثانوي ماخذ د شریعت اسلامی مونږ ورته ګلابا برهان راوړه قران نه، برهان راوړه سنت نه، برهان راوړه چلو په دې اولین ماخذو کې تاسو دلیل نشته، راځه استحسان باندې، استصحاب الحال باندې، مصالح مرسله باندې، عرف باندې، عادت باندې، اثر د صحابي باندې، شریعت د من قبلنا باندې. نو که په دې لسو ماخذو کې چرته یو ماخذ د تا تایید کې رواني تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بیا زه تا غلام او ته زما آقا ما غاړه کې پړ واچوه، ځکه زه خو طالب د دینم، کوم شی چې راته دین ښکاره شي بیا د هغې اتباع دا زما ایمانی تقاضا ده. عزیزانو حضرت حاجی محمد امین سے رحمه الله په یو سلسله وار سند باندې رشته میلاو ده حضرات انبیاء سره علیهم الصلوات والتسلیمات. ذکر حاجی صاحب جد جوز تاسو جواب را کوي دا دینیو که بی دینیو، دا اسلامیو که غیر اسلامیو، او دا اسلام په واسطه راغلی که بی واسطه راغلی دی، په سند راغلی که بی سند راغلی دی. امام مسلم رحمت الله علیه په دې اساس د خپل صحیح داغه افتتاح او ابتدا دا د ابواب السند نه کړی دا، د ابواب الاسناد نه کړی دا، لئن السند مدار الدین، ځکه سند دا د دین د پاره مدار دی. سبا سار وختي تاسو به د موی مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول وای صلی الله، ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتدرون من البخیل، تاسو ته پته ده بخیل څوک دی؟ صحابه کرامو جواب ورکړو الله ورسوله عالم، الله او د الله پیغمبر ته پته ده چې کوم بخیل مراد دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب کې وی البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی، شم هغه سره دی چې د چا په وړاندې زما نامه واغسته شو او هغه ما باندې درود پاک نه وی. او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د امتی کې دوه تقاضا ده چې ستاسو پیغمبر پاک سره مینا دا د پلار نه، د مور نه، د اولاد نه، د خپل ځان نه او د خپل بدن نه ډیره زیاته ښه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای تاسو ویخی خبرونه پوهیږئ لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وحتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. یو سړی ترغه د کامل ایمان مالک نه دی سو پورې چې زما محبت او زما ذات او زما د سنت اتباع دا د ثاني طبيعت نه ګرځیدلې. او ثاني طبيعت ګرځیدل څه ته وای؟ ما طرف ته وګورئ جی، یو بزرګ عالم راته ذکر کو مونږه مسکو کنه کو وای جی مسکو کنه کو عبادت کو کنه کو، خو کله مو دی باندې سوچ کړئ چې دا رسول پاک په طریقه دی صلی الله علیه وسلم کناسی او عادت تر خپل مشران نه مزدل کړی دی. حضرت حاجی صاحب محمد امین رحمه الله دلته چانه تصدیق وکړي د دې ځای نه هدايه واغسته. هدايه دا د فقه حنفی او معتبر کتاب دی. حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمه الله فرمایل چې فتح القدیر په اتو لس جلدو کې لیکل کتاب کچا په سمندر لاو کو زبې بیا ولیکم، خدای دای یو صفحه کدا چا ځای کړه د انور شاه د بس خبره نه ده چې دا د هدايه یو پانه بیا رضانه ولیکي. او دې وجنه بزرګان علما وای چې د څلورو مذهبونو امامان دوی ته په یو شی باندې افتخار دی. امام شافعی رحمت الله علیه هغه فخر کوي په تقلید د امام غزالی او د امام رازی. یو تفنن والا خبره بزرګانو کړی ده چې د غزالی او د رازی ول فلسفران دا د حضرت امام شافعی مقلدین دي، او حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه فخر کوي د تصوف په لوی امام شیخ عبدالقادر جیلانی باندې چې دا دغه مقلدینو کې دي، او حضرت امام مالک رحمه الله هغه فخر کوي په علامه دردیر باندې چې د مذهب نمائندګي کړی ده.
او فرمای چې امام ابو حنیفه او حنفیه ته فخر دی په صاحب د هدایت علامه مرغینانی باندې چې پر روایت او درایت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب ټوس او محکم ثابت کړی دی. نو عزیزانو خبر مې څه کوله خبر لا ختم شو. ما وی چې حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه هدایت دلته نطرف کې واغسته او هغه عالم پسې یوړه او هغه عالم ته وای چې زجر تا روان دي یو 2 رکعاته مسکوم او ته دې کتاب الصلات کې باب صفت الصلات را کولاو کا باب صفت الصلاه چې د مس طریقه سره نو جی ما ته ګوره چې زما دا منس دا د هدایت د تعلیم پیش نظر صحیح مس ده د پیغمبر په طریقه ده. عالم وای چې ما د حاجی سے مستقتل نو چې صاحب د هدایت سوی حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه هغه شان رکوع هغه شان سجده هغه شان قیام هغه شان قوما په هغه انداز قرائت په هغه انداز باندې قاعده په هغه انداز باندې کیناستل پاسېدل او انتقالات هغه کوي. یو خو زمونږه موز دی خدای دې رحم وکړي او بیا د رجوع موز سیزنی موز ورته ځوان دا د رجوع دا سیزنی موز او بیا په سیزنی موز کې تراوی تاسو اشنغر والا خلک کی اشنغر والا مونږ غاړه ته خلک هغه امام پس تراول دي چې ورکه امریکایي انجل لګیدلې چې ورکه امریکایي انجل لګیدلې چې والله کنه په لفظ پويږي نه په حرف پويږي. نو دا علما ناشتي زدي ذمہ دار سره و چې دا سنت عبادت ته کله عبادت په انداز نشي کوله مسخره ور پوره کې نو سنت پوره مسخره دا د کفر باعث تبع ترک اولاد ښه به مکوا خبره ده دا خو اخر عبادت ته دا خو د خدای بندگی ده دا ته خدای ته ولاړې ته ورشه 4 سری تانه ته تاسو د عمردو کې تانهسته کې نشته د عمردو تانه ته او تانهدار صاحب ته خپل سغریزل باندې کوا خو شروع ورته داسې وک حرکات هم داسې لیونو میونو شروع کړه چې کله لاس کته وخت په براو وګیو خو سربل خو او بیا خبر ورته هغه تانهدار به چې خدای به خوبا سان لګسان په ډکا یې نه غدريګا په خبره مې او کته بیا پر اعتراض نه راړي وې دې نه حوالات دنه چې د سړیتوب په انداز پوشي اوستانهدار ته چې ورځي خو وقار او متانت سره بیا په دمه دمه ورته لګیاي خپل خبر ولا ذهن ته ورچه او چې کله الله تعالی نو امام سے باندې الله خدای رحم وکي مقتدی باندې الله خدای رحم وکي ځکه چې امام سے خود مقتدیانو پر رحم کرم ده او مقتدیان به جمعه ته ال راضي چې دې په 15 منټه کې سره د مونږ او د 10 او سره تراو ټوله بل اخره سي دې به علم مزرازي نازیدا بیا خدا بزرگان علما ناشتي چې کله امام د مقتدیانو په لاس کې دومره مرهونی نو دې ته فقها شرک خفي وي او د مشرک خفي ځان خپل عبادت نکېږي نو د مقتدیانو ورپسې کېږي. زه خو بیا په دې مسله نه پوهېږم زما کتاب کې کم از کم نه کېږي البته که د نور علما ته څه معلوم وي نو هغه به دوی به چېرته کتاب کتلی ما چې څومره کتابونه کتلي هغې کې نشته هغې کې مسله نشته. نو عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې هغه بزرګ عالم وي چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه مستمع او قتل نو د حاجی سے مسخ په صفت الصلات باندې भरपूर خو البته ما تخپل احساس شو چې ما نه یو وخت کې دا کوتاهی مانځه کې شوی دا حاجی صاحب رحمت الله علیه حکیمانه طریقې سره او حکمت عملی سره ما ته زما د غلطه احساس راکړو. نو عزیزانو اوس مونږ هم لګیایو منځونه کوو مونږه لګیایو عبادت کوو نو د عبادت تاسو له معنا درځي دا څومره ناسي معنا درځي نو شریعت کې د عبادت معنا زده کوي چې غایت الذل من غایت الحب لله عز وجل فی مطابقت النبی صلی الله علیه وسلم دا انتہائی عاجزی دا په کامل محبت باندې خدا عاجزی بکې چاہتا عاجزی بکې چاہتا الله تا او چې الله ته کې نو په کوم انداز به کې فی مطابقت النبی صلی الله علیه وسلم پر رنگ د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې پیغمبر څه طریقه خود لیدا اوس عزیزا بیا راځه عبادت تطبیق کوا که بندگی تکے نہایت عاجزی کے او نہایت محبت سره کې خود الله د پاره نه کې نو دیتا علما بیا شرک وای او که الله د پاره خو په طریقه د پیغمبر نه کې خپل طریقه دی ولا جوړ کړی نو بیا ورته علما سوې بدعت ورته وای پیغمبر ورته بدعت وای من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رسول پاک فرمایل چا چې غیر دین زما د دین حصہ وګرځولا چې د دین د یو ماخذ نه ثابت نو حضور پاک وی دا بدعت ته او د مستحق د دی چې د رد او مسترد کړي شي. عزیزانو د حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه زندگی دا د عمل مرقعه د حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه سلسله او تعلق دا د مجاهدانو هغه لای سره دی لکه وړاندې تاسو واورېدل علماونه چې
د کشمیر د جهاد موقع راغلی ده نو حاجی صاحب په میدان کې ولاړ دی کله جابر او مستبد او کمران سره خبر راغلی ده نو حاجی صاحب ګریوان ته لاس چولې دي او کله مصر مسلمانانو باندې تکلیف راغلی دی د استعمار او سامراج د وجې د حاجی صاحب حریت پسند مزاج کم چې ورته خپل پیر نه په ورسه کې ملاو هغه حریت پسند مزاج هغه د مصریانو غلامیون برداشت کړی شوی نه ده. تاسو خدای جی صاحب تاریخ نه خبر یې که نه خبر ځان خبروي کنه. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه کړي چې کم خلک دا د خپل اسلاف د تاریخ نه دا غي د ژوند نه لا تعلق شي بس دوی بلګیای تا ته حرکت کوونکی ښکاری خدا بیا لاشونه دی او جان پکې نشته لاشونه دی او جان پکې نشته. نو عزیزا یو خبر استقبل آبا و اجداد سره برقرار ساتي ځکه حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي مسلم کې حدیث ته چې درې کسان دي الله تعالی ورته د رحمت په نظر باندې ګوري د قیامت په ورځ او الله تعالی د رحمت خبره ورسره نه کوي سنگینه سزا به ور کوي. یو یاد کو من ينتبه الى غیر ابيه چا چې خپل نسبت د خپل پلان نه علاوه بل چاته وکړ چا خپل نسب بدل کو چا خپل سلسله بدل کړه چا خپل سند بدل کو او دا بزرګان علما ناستي دینه بیا توثیق کوي چې په علم حدیث کې تدلیس په سند دا څومره د اعلی درجه جرم دی. نو حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه د حاجی صاحب ترنګزی خلیفہ مجاز او حضرت حاجی صاحب ترنګزی رحمه الله د حضرت شیخ الهند ټول وای رحمه الله ذکر شیخ الهند داغه احسان یوازې مسلمانانو د بری صغیر باندې نه دی د ترکیه مسلمانانو باندې د شیخ الهند احسان دی د افغانستان مسلمانانو باندې د شیخ الهند احسان دی د آرمینیا او آذربایجان مسلمانانو باندې د شیخ الهند احسان دی د عرب مسلمانانو باندې د شیخ الهند احسان دی او یوازې مسلمانانو باندې نه د هندستان په هندوانو هم د شیخ الهند احسان دی د هندستان په سکانو هم د شیخ الهند احسان دی ځکه دا ټول افراد دا ټول طبقات د استعمار د غلامینا د شیخ الهند تاریخ خلاص کړی دي. کله چې شیخ الهند رحمه الله د خپل اسلافو زه تاسو ته لغونه سلسله برابروم ښه ځکه موږ نه لغونه گاډي به پټلا کیږي کله کله موږ په خپل ګډ وډ شو سو کله ځین کې څه شی واچي نو بس گاډي رانه کچې تشي پټ خافلانی اغم دې سلسله کې جی هغه یره هغه چا ویل چې داسې دي هغه چا ویل چې داسې دي انا لله و انا الیه راجعون. معنا مخکې یو محترم مولوی سے زمونږ د یو بزرگ ذکر وکړو قاسم العلوم والخیرات منبع البرکات حجت الاسلام امام المتکلمین بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ټول وای رحمه الله هغه د نبی کریم علیہ السلام شان کې یو قصیده وای او فرمائی کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار د جہان ټول کمالات چې کوم شی ته صفت ویل شي ستا ذات د هغې دپاره منبع او مجمع دی او ستا صفتونه چا کې به یو موجودي چا کې به دوه موجودي خو ستا اجتماعي صفتونه دا په بل ذات کې موجودي دی بل ذات کې موجودي دی نشي. او عزیزانو ډېره ښه خبره کړې ده زمونږ یو بل بزرگ حضرت امیر شریعت پروانه ختم نبوت سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله چې دا نور مقامی مقررینو حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسی حضرت عیسی حضرت هود حضرت صالح دا ټول رالل موضوع خو تقریر یو وا خو نبی کریم علیہ السلام مهمان مقرر چې په دې خاصه موضوع خپل کومه مقاله ویلا بیا د بل چا د بیان ضرورت پیدا نشو ځکه په الله تعالی د انبیاء سلسله منقطع کړه. الله تعالی فرمایل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین پیغمبر علیہ السلام دا د الله تعالی رسول له او دا نبوت دائمی ابدی پرپیچوال اور لاسټینګ دی تر قیامت پورې د بل پیغمبر دراتلو ضرورت هی پاتې د بل پیغمبر دراتلو ضرورت هی پاتې. اوس کې یو سړی را پاسي ما ته چا یو خطر لګلو دی خو وګورئ زه کله کله دا خبره چې کوم نو سموده مې خطر محسوسوله یو خط چا را لګلو د دې هزارینه او هغه خط کې لیکلو چې د علاقه کې ستالک تعلق ته زه بدرځم او ته ما سره دوره کې او ما ته تازه وحی راغلی ده زه پیغمبر الله تعالی د مخلوق د اصلاح لپاره را لګلې نمړه چا خطر ته ملاو شو نو ذهن می مسترب مشوش شو چې خدای دې ټول ملک کې ورته دله زخ کاریدم دله ورته زخ کاریدم چې ماته خطر لګلې عزیزو د شرم می چاته خبره نشو کوله. بیا یو بزرګ عالم هغه راته وی قاضي صاحب تاسو یو خبره کوم خو چاته به وای نه ما ورته وایا وی یو خطه زاري نه راغلی دی مړه چې هغه راته وی ما ورته دواړه ملګری یو
دواړه ملګري خو دا دلچه ته پیدا کول غواړي چې د کوم ځای پیدا کول غواړي. اوس خپل نه پته لیکلې ده نه نامه لیکلې ده چې دا د څوک راضي به کله مونږ سره ملاقات څنګه کیږي. عزیزه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دراتونه بعد په کوم قسم تعویل د پیغمبر دراتو څه امکان او گنجائش او احتمال نشته. امکان او احتمال او گنجائش نشته. نو که آجهانی مرزا غلام احمد قادیانی آجهانی مرزا غلام احمد قادیانی د انګریز په ایما هغه د نبوت دعوه وکړه او متنبی قادیان جوړ شو. نو عزیزانو د حضرت شیخ الهند قافله افراد حضرت امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری علامہ انور شاہ کشمیری مولانا اشرف علی تانوی حضرت مولانا یوسف بنوری مفکر اسلام حضرت مفتی محمود مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی محدث کبیر حضرت مولانا عبدالحق رحمهم الله دا ټول کابرین میدان عمل تراوتل. عزیزانو د قادیانیت خلاف په جدوجہد کې چې کوم کردار د شیخ الهند دا قافله دی حاجی محمد امین رحمه الله د دې کردار نه لا تعلق پاتې نه دی. د ختم نبوت لپاره د خپل جان قرباني پیش کړی دا. عزیزانو تاسو ناره ډېرې مو وایي ما والا خبره اورئ او هغه خبرې له ذهن کې ځای ورکوئ. ځکه عزیزه دا یو مسلسل لړۍ ده چې د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام نه را روانه ده تر موږ پورې دا سلسله را رسېدلې ده. عزیزانو دې ملک ته تاسو د هندوستان تاریخ نه واقف یئ چې په دې هندوستان د انګریزانو د راتلو نه وړاندې چېرته هندو حکومت کړی؟ یاد راکوئ هندو حکومت کړی نه دی. سکھ حکومت کړی خو چرته لودیان حکمرانان دي مسلمانان دي. خلجان حکمرانان دي مسلمانان دي. مغول حکمرانان دي مسلمانان دي. خاندان غلاما حکمران دي مسلمانان دي. چرته پکې هندو او سکھ نشتا. خو انګريز ظالم هغه یو سړی راولېږه واسکو ډه ګاما. زه تاسو ته حاجی صاحب رحمت الله علیه تاریخ ښیم. واسکو ډه ګاما او هغه بهري سفر په اساس باندې د بر صغیر نه د بر صغیر هندو پاک نه یو درې نتیجې اخذ کړي او خپل مرګرو ته وی چې په بر صغیر کې توانا بدلونه دي کدا تاسو ته د فوج د پاره ملاو شي نو تاسو په دنیا باندې مسلط شي. او بر صغیر کې را میټیریل او خام مال د دې ځای درخیز ازمکا ډېر ښه طریقې سره پیدا کړي. که تاسو دا خام مال قبضه کې واغستو معیشت مو مستحکم شي. او ورته وی چې بر صغیر کې د اسلاف واغه تحقیقي او کاوشي کتابونه دي چې کاغه تاسو را واغستل او پاغه مو مزید ریسرچ وکړو نو زخل او مریخ ته ورسي. دی وجنه خو علامه اقبال مرحوم خپل یو شعر کې فرمایي چې گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. وہ علم و فضل کی حامل کتابیں اپنے آبا کی جو دے کے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ. خاجی تا ذکر وکړئ او دے بابا جی صاحب دادا حاجی صاحب رحمت الله علیه مرګره او معتقد دی د حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه ملاتړ پاتې شوی دی. د زما ما وړاندې یو خبره وکړه دی بابا جی صاحب پکې یو ډېر ښکلې اضافه وکړه ښایسته چې دغه خبیث بازار ختمولو سره سره حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه په دې پېښور کې یو سکو چې هغه به د کتابونو کاروبار کو قرآن کریم به خرڅو تفسیرونه به خرڅول. حاجی صاحب رحمت الله علیه په سلور روز پکټینګ کینو چې ته پلیته دا زمونږه عقیده ده چې قرآن له غیر مسلم سره لاس وړي نشي او مسلمان هم به او د لاس وړي نشي. نو یو طرف ته خدای حاجی صاحب دا کردار او بل جانب ته زما پکې زمنن یو بل فتنه را یاد شو. زوم دا نیم لیونه غو نیم خدای دې رحم وکړي. دالته په خور کې او د سنگان مولیان دي دا سه بالکل داسي لکه بلخي ګډان هغه بلخي ګډان هغه سره بل ورځ د امریکای سفیر عیسائی کافر راغلو هغه ورته د ملما په توګه په تحفه کې د خدای قرآن ورکه چې دا واخلا. انا لله و انا الیه راجعون. گر همی مکتب و حمیم الله کار طفلان بود خواهد شد. عزیزا که زما استا دینی راهنمای او جی هغه ته مشری ملاو شو چې تبه وسرازه
تا امریکی آقا خوشاله کو تب اوس د اسلامی نظریاتی کونسل ممبر نماوي چې اسلامی نظریاتی کونسل کې خو اسلامایزیشن کیږي دله خود قانون ماهر پکار دی د شریعت ماهر پکار دی چې کمپیریټیو سټڈی باندې پويږي یو سره چې په زیدون ضربا او د ضربه زیدون په امتیاز باندې واقف نه هغه شرعي نظام جوړول ته کېنول دا شریعت پورې مذاق ده او شریعت پورې مسخره ده او د دې وجه بعضي هغه علماو چې چا ضمیر بیدارو هغه انکار وکړو په نظریاتي کونسل کې په حیثیت د منبر د شریکې دونه عزیزانو نن مونږ تجدید حزم وکړو چې حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه په عمل او کردار سره مونږ ته کم درس راکړی دی هغه کردار به نه تاریکو هغه به ژوندې ساتو هغه به ژوندې ساتو قران کریم آیت ما ستاسو خدمت کې لوستلو ان شاء الله تاسو نور تقرونه به هم کیږي تاسو به هغه انتظار کوي خو عرض مې دا کو چې د حاجی صاحب رحمت الله علیه ژوند د اتباع شریعت او د دې سره سره د جهاد او د مجاهدې نه عبارت هو زمون پیر او مرشد سید الطائفه حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله هغه فرمایي چې الله تعالی انسان ته یو دو صفات ورکړي ما طرف ته ګورئ انسان یو دو صفات ورکړي دي یو د حیوانیت صفت او یو د ملکیت صفت یو د فرشتوالي خصلت او یو د حیوانیت خصلت اوس دا حیوانیت چې د چا کې په لوړه پیمانه دا مجاهد کبیر جوړي او دا ملکیت چې دا چا کې په لوړه پیمانه دا زاهد او پارسا او بزرگ کبیر جوړي حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه ته خدای دا دواړه خصلتونه په اعلی پیمانه ورکړو د حیوانیت په تقاضا حاجی صاحب رحمت الله علیه د باطل سره ټکرې والے او د ملکیت په تقاضا حاجی صاحب رحمت الله علیه هر دم قدم د شریعت مطابق ژوند تیرو د شریعت په اتباع کې ژوند تیرو نن دې ځای زموږ راجمه کېدل د دې حزم تجدید دی چې موږ به ان شاء الله دا کردار تابنده ساتو او دا به پاینده ساتو ځکه حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه تاسو یو بنیادی خبره کوم ما ته وګورئ مونږ چې کله د ملک د اسلام او د نظام اسلام خبره وکړو نو څوک راتلو سره ما ته چا یو کاغذ راولېږه په دا جیب کې پروت دی څوک هغوی بیا مونږ ته خبره کوي ویره اسلام چې منو د فلانی مولا ومنو که د فلانی مولا ومنو که د فلانی مولا ومنو که د فلانی مولا ومنو عزیزانو د فلانی ومنو د فلانی ومنو د فلانی ومنو که د فلانی ومنو ما ورته ملګریا مد فلانی منا مد فلانی منا مد فلانی منا اسلام د ټولو متفق متحد دی د حضرت مفتی محمود په کاوش باندې یو 150 علما د مختلفو فرقو هغه په یو دوی اساسي نقطو باندې متفق شوي دي د اسلامي نظام لپاره هغه د اسلامایزیشن لپاره اساس دی او په هغه دوی نقطو کې دستخط کوونکي یو عالم د صوبه سرحدنا حضرت حاجی محمد امین رحمه الله دی ستاسو ریکارډ کې دا خبره شته ستاسو ریکارډ کې دا خبره شته دا تاسو ته پته شته ځان مو دینه خبر کړل ما ته وکړه ځان مو دینه خبر کړل چې هغه یو 150 علما چې په کوم 22 نقاط باندې متفق شوي دي د ملک د اسلامایزیشن لپاره چې زمونږ اسلام باندې اختلاف نشته خو د ملک په نظام غواړو د چا دا الله نه بدل تر امریکای نظامی نه بدل تر برتانی نظامی نه بدل تر روس نظامی نه بدل تر چین نظامی نه بدل تر بل ملک او د بل ملک نظامی نه بل استعمار او د سامراج نظامی دې ځای په نظامی دی یو الله د ټول پاکستان نه یو 150 علما د مرحوم مفتی محمود په تاریخ را جمع شو او پاغه کې یو عالم د صوبه سرحد نه زمونږ استاد دا مرشد حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه او عزیزان اوس د حاجی صاحب رحمت الله علیه هغه دسخط هغه دې تقاضا کوي چې داغه مریدان صاحبان دا به صرف ذکر او اذکار ته ځان نه دین کوي دای به د حاجی صاحب رحمت الله علیه هغه هدف او نسب لین ته ځان رسول لپاره عملی جدوجہد ته ځان تیاری ځکه حدیث کې راځي رسول پاک فرمایي من ماتا وليس عليه سلطان الاسلام فقد مات میتة جاهلیه نبی کریم علیه السلام فرمایي سوچ په دې حالت کې مرشه چې د خدای دین په هغه باندې حکمران نو د مرګ د جاهلیت مرګ دی او د جاهلیت په مرګ باندې مرشه دی حالانکه د منزله کړي د بروجي کړي او فتنه دا چې کله غیر اسلامی نظریات لرونکي دوستان هغه تا د اسلام نه متنفر کوي نړمبه بر د مولا نه متنفر کوي او تا ته بلګیای د مولانا د پارسانا د بزرګنا داغه نه بل نفرت پیدا کوي ځکه نیغ په نیغه د خدای پیغمبر خلاف د خبرې کولو جرأت هغه کوله
نشي نو لمبه به مذهبي طبقه هغه نه به نفرت پیدا کوي. علامه اقبال مرحوم هغه خپل یو غزل لیکل دی او د غزل عنوان دا دی ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. د شیطان فرمان د خپل سیاسی زامنو په نوم پاغه کې یو شعر دی چې افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. د افغانیانو د دینی غیرت واحد علاج دا دی دینه به دینی سپیرټ او باسه څنګه چې دای ته مولا خلون کې بلاغ کار کا مولا ورته خلون کې وای کنه مولا ورته خلون کې بلاغ کار کا او وکه ولدا واچوا چې د دین سیاست سره تعلق حالانکه زه بلا مبالغه وم چې د حاجی صاحب رحمت الله علیه به کم از کم یو سل ناتونه داسي چې حاجی صاحب رحمت الله علیه شریعت او سیاست څنګه په څنګه بوزي یو نظم تاسو وړاندې زمونږ ډیرور اوس گویا بیان کا او تاسو اورید او حاجی صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې څوک په سیاست زی جدا له شریعت چې څوک په سیاست زی جدا له شریعت عزیزه هغه سیاست چې کوم تا ته غیر مسلم در کړی دی دا شیطانی مفکوره ده مونږ په باندې لعنت لیږو خو هغه سیاست چې کوم رسول پاک کړی دی دا ستا ایمانی ذمہ داری ده کنه کې تا د دین یو شوبه معطله پرې خو ده او حاجی صاحب سره ستا عقیدت په دې دعوه کې بیا ترشتونه نه نو عزم کو چې لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. یو سره ترغه مؤمن نه دی تر څو پورې چې زما سنت دار د طبيعت ثانیه نه ګرځیدل او طبيعت ثانی ګرځیدل څه ته وای. نو تاسو ډرایور خو کتل دی کنه ډرایور مو کتل دی اوس کزو موټر ته کینولم زدا نیمګړی غو ډرایور نو کزو موټر ته کینولم نو سا کلچ دباول جی ریګولیټر دباول بریک وال گیر بدلول زباغي تستر کو باندې ګورم داغې نه بعد بول حرکات ورکوم او یو ډرایور چې هغه لسل کال ډرایوري وکړه هغه لګي تاسو سره غپ لګي دی خوا ګوري اخوا ګوري لاس پرې خو دي سټیرینګ نه خود ریګولیټر په موقع خپې ریګولیټر لور دی حالانکه ګوري ورته نه او د بریک په موقع په بریک لور دی او د گیر په موقع لاس فوري طور گیر لور دی او د بریک په لګول وخت کې فوري طور خپل بریک باندې پریوزي او یکدم آګاډ را کنټرول کی زکه دا ډرایوري د کامل ممارست سره دویم طبيعت ګرځیدل دی د توجه ته ضرورت نشته. رسول پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم چې لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به تر څو پورې چې ستا طبيعت ثاني دانی ګرځیدل چې زما سنت سدي زما طریقه سده زما عادت سده زما حرکات سکنات سدي. ولا يؤمن احدكم حتى اكون حب اليه من والده وولده والناس اجمعين. یو سره ترغه مؤمن نه دی تر څو پورې چې زورته د ځان نه د مور او پلار نه او د خپل آل اولاد نه زیات را خوښ نشم. او سوره الاحزاب کې قران کریم آیت ته وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. د هیڅ یو مسلمان نارینه لپاره او د هیڅ یو مسلمان زنانه لپاره الله تعالی وای دا گنجائش نشته چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم فیصله وکړه او ته پکې بیا د خپل عقل اسونه زغلې چې زما عقل دانه مني. نو عزیزه زکل کله وایم چې مرګري استا عقل د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مقابله کې دا خو د چرچن عقل له چرچن کې عقل چرته تو د پیغمبر خبر راخلي د الله خبر راخلي د خپل عقل پیمانه باندې ناپ کې. نازیزانو حضرت مولانا نوتوی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار امیدیں لاکھ ہیں لیکن سب سے بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار. عزیزانو حضرت نانوتوی فرمائی چې ژوندم چې د مدینه منورې سپو پښوګانو سره ګرځم او چې مرشم چې د مدینه منورې ماران لړمانان دا زما غوخه او اډوکی وخوري. نو تاسو خدمت کې یو آیت مال واستلو چې دا د هغه مستقیمینو قافله ده چې د انبیانو نه روانه ده. بر صغیر کې د دې قافلې سرخیل حضرت مجدد الفسانی ټول وای رحمه الله، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ټول وای رحمه الله، حضرت علی احمد صابر کلیری ټول وای رحمه الله وای جی، حضرت نظام الدین اولیاء ټول وای رحمه الله، حضرت علی حجویری
ټول وای رحمه الله، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ټول وای رحمه الله، او حضرت شاه ولی الله، حضرت شاه عبدالعزیز، حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی، حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الهند، حضرت مدنی، امام انقلاب حضرت سندھی د چا د عظمت گواہی چې د حاجیانو صاحبانو دا جماعت ننم کوي. حاجی صاحب د خپل میشن په اساس په دې لار باندې تیر شوی دی، مولانا عبید الله سندھی رحمه الله، او دا میشن دا یو ټول لاین گویا یو کړی دی حضرت شیخ الهند سره، او ال بیا برطانوي استعمار د بری صغیر نه وتلی دی. ورنه انګریز چې د ملک ته راغلو نو تاسو نه یو تپوس کوم، ستاسو ټیکادار چې کم پل جوړ کی نو سوره د پس په ټرک تیریږي نو ور اونړیږي، سوره د پس په ټرک تیریږي نو سوشي، او انګریزانو چې کم پل جوړ کړی دی نو خفته تلول شي، وایي جی خطر لړول شي. ستاسو ټیکادار چې کم سکول جوړ کی نو خو به چې څنګه هینډډ ور کی ډپارټمنټ ته نو وای باران کې چت کې ناست یا راځون شو، او انګریز چې کم بلډینګ جوړ کړی دی نو اوس چې دای لړۍ نو هغه لړولو باندې ځان له مستقلی او لیبر راځي کنه راځي چې بای خخته ته نه جدا کیږي. نو انګریز چې دومره مضبوط آبادې کو دې په دې را درغلو چې بری صغیر به پیدم کنه دل ترالم او پری وطن په دې را درغلو چې بس رالم او پری وطن. حضرت شیخ الهند رحمه الله نے اس کے دانت کٹے کر دیے. عزیزانو دا کابر ور سره پاسیدل او برطانوي استعمار دایره د ملک نه بهر ته وستو. سو دوستان نورم داوی کوي مونږه دعوت خپل حد پورې منو، د چا چې جائز کردار دی د چا په جائز کردار باندې لاس کې خودل دا یقینا د خدای په نسبت باندې سنگین جرم دی. کدا آزادۍ جدوجہد کې هندو ملاتړ کړي مونږ د هغه عظمت ته سلام کوو چې بای فلانی هندو هغه مونږ سره د آزادۍ جدوجہد کې ملاتړ کړي، هغه مونږ سره د شر ختمولو کې ملاتړ کړي، او بیا چې ځای کې یو مسلمان چې قرباني کړي مونږه عظمت ته ډیر سلام کوو. خو عزیزا حساب هم هغه عمر داوه کې چې څومره د کردار دی دا نه چې د تارس یو بوجه تر پټول را شبان سملخه د رشی مالک حضرت شیخ الهند رحمه الله. نو الله فرمای ان الذين قالوا ربنا الله، هغه کسان چې هغه یو وار دا ویلي چې زمونږ رب نو بس دې رب کې تاسو یو خبره کوم بیا ان شاء الله بس کوم. قالوا ربنا الله، اوس رب وای ستا نو عرب وای رب الدار د کور مالک، رب الدابا د موټر مالک، رب المال د پیسو مالک، رب السیاره د لارې مالک، رب الارض د ځمکې مالک، رب البيت د دې کوټګۍ مالک، رب المروحه د دې پکی مالک، رب الانبوبه د دې راډ مالک، رب مکبر الصوت د دې لاوډ سپیکر مالک، رب کذا وکذا. خو علما وای چې دغه رب کله مطلق راشي او مجرد راشي نو او یای کل مخلوق. بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام.